مفتی سے محترم یو بل مرګري سوال کړی دی د انوسی د میراث حکم بیان چې انوسی په میراث کې حصه شته نشته ولې نشته سوال یې دا دی چې د لمسی چې د هغه په میراث کې حصه ولې نشته داسې صورت ته مسلې داسې دی چې یو پلار دی چې هغه د خپل پلار په ژوند کې وفات شو هغه نه بچی پاتې شو نو چې کله وروستو بیا نیکه وفات شي نو نیکه ته نږدې څوک وي بیا زمانې چې ژوندي دي نو اول میراث چاته میلاویږي زمنو ته میلاویږي د لمسي ته لرې دي که دې زوی د مرګ کې د مرګ نه مخکې وفات شوی نه وی د نیکه د مرګ نه مخکې د پلار که وفات شوی نه وی نو دته به خامخا چې کله نیکه مړ شه د پلار ته به هم میراث میلاوي دا زوی و خو چونکې نیکه وفات شوی نه دی مخکې مړ شو نو میراث خو د مرګ سره تعلق لري ترکې سره نو د خپل پلار نه میراث وړی نه و چې خپلو زمنو ته ورسي نو ډایرکټ د نیکه میراث لمسیو ته نه رسي بلکې اول به زمنو ته رسي خو اوس دا مسله چې دا زنو په خیال کو دا خیال دا دی چې دا خو ظلم دی زیاتی دی ظلم نه دی شریعت کې ظلم نه وما ربک بظلام للعبید الله پاک شاه باندې ظلم نه کوي خو موږ عقل ورته نه رسي د مسلې ته که سوچ ورته غور ورته وکړي چې کله د پلار وفات شي د نیکه د مرګ نه مخکې پلار وفات شي نو چې څه شاته پاتې شول هغه وروڼو ته نه میلاویږي زمنو ته به میلاوي د چا چې پلار وفات شوی دی نو دنه چې هر څه پاتې شوي د خپل ژوند باندې څه ګټه کړې دا به شاته میلاویږي زمنو ته به میلاویږي او وروڼو ته نه میلاویږي که ته وایې چې دا میراث ته پلار والا ما اخلي د نیکه نه دی واخلي نو دا خو ډبل میراث شو زمن به یو ځلې میراث اخلي دوی به دوه وارې اخلي دا ظلم دی نو صحیح انصاف دا دی چې څنګه الله پاک دغه حصې تقسیم کړي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دغه آیات کې الله پاک تقسیم کړي او یو ځای کې فرمایي الله پاک چې تاسو په دې نه پوهیږئ چې کم یو سړی زیات میراث کې پلار نږدې دی یا مور نږدې څوک نږدې دی باندې الله ښه پوهیږي یقینا چې الله پاک رښتیا ویلي او حق یې ویلي دي انصاف والا خبره کړې نو که داسې کار وي چې ته وایې چې هغه پلار نه هم ورته څه پاتې شوي نه دي د لمسي یتیمان شو نو پکار دا دی چې پلار نه ورته څه پاتې شوي نه دي نیکه له پکار دي چې په خپل ژوند د مرګ نه مخکې خپلو لمسو دپاره څه غم وکړي چې پلار یې مړ شو نو دله پکار دي چې په خپل ژوند دې ورته جایداد ورکړي که نه چې څومره د دوی ګزاره پې کېږي دومره جایداد دې ورکړي که په خپل ژوند ورته نیکه هم جایداد نه ورکړي وروستو یې نیکه وفات شي وروستو یې غواړي نو دا بیا ظلم دی که دوی رښتیا حقدارې وه نو بیا به نیکه ورکړي وه که په خپل ژوند باندې شریعت منې کړی نه دی نیکه چې دی د لمسو له هر چا له ورکولی شي نیکه په خپل ژوند باندې چې څه غواړي کولی شي په خپل مال کې د دې کې د زمنو په د پلار په ژوند باندې د بچو په پلار په میراث هغه کې ترکه کې یا څه مال شي هېڅ قسم پکې هغه نشته ده دوی ته اختیار نه دی حاصل بلکې پلار ته اختیار حاصل دی که پلار دا وګڼي چې زما زوی وفات شوی دی هغه نه څه پاتې شوي نه دي لمسو دپاره نو په خپل ژوند یې ورکړي جایداد په خپل ژوند یې ور نه کړه نو وروستو ورته غوښتلی نه شي او که بیا وروستو یې ترونه ورکوي په خپله باندې هبه ورکوي تبرع کوي نو بیا هم شریعت منع نه ده کړې ورکولی شي او حق یې ورسره نه کېږي امید دی چې په دې مسله به سر خلاص شوي وي